بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا تاسو ته مخاطب یم. موضوع زمون زیر بحث دا چې عملیاتو کې کوم کارونه کیږي چې هغه شریعت سره تعلق نه ساتي. که چا زما دا ویډیو پورا واوریدا نو ان شاء الله زما دا امید دی چې هر انسان به جعلی عاملانو نه، فراډیانو نه او کاروباریانو نه، فراډیانو نه به محفوظي. په عملیاتو کې درې خطرناک شیزونه کیږي. یو پکې شرک کیږي، یو پکې د خلقو مالونه ناجایز طریقې سره لوټ کیږي او د زنانو عزتونه پکې هم لوټ کیږي. په دې کې شرک داسې شی دی چې شرک کې هر دویم انسان مبتلا دی او انسان ته دا پته نه لګي چې زه په عملیاتو کې شرک وم. کوم خلق چې عملیاتو کاروبار کوي هغوی ته دا پته ده چې دا فراډ دی، دا دوکه ده، خو بس د دنیا هرس دی، د دې په وجه هغوی په دې کې مبتلا دي. کوم خلق چې د دوی خواله ځي علاج په غرض سره د دې خلقو عقاید خراب شي، دا خلق په شرک مبتلا شي، دې خلقونه مالونه ووهلی شي، د زنانو پکې عزتونه خراب شي. نو په دې وجه موږ له پکار ده چې موږ په شرک ځان پوه کړو چې شرک څه شی دی، د شرک نقصانات څه دي او شرک څنګه خطرناک ګناه دی. الله پاک په سورۃ الزمر کې آیات نمبر 65 کې فرمایي چې لئن اشرکت لیحبطن عملک. الله پاک فرمایي چې چرته تا شرک وکړو ستا اعمال به ضایع شي. ګورئ الله پاک په دې آیات کې د شرک مذمت کوي، د شرک قباحت بیانی او الله پاک په دې آیات کې برای راست خطاب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کوي، لیکن دې کې تنبیه امت ته ده، امت پوهوي او دا ویل غواړي چې ګورئ پیغمبر شرک نشي کولای، پیغمبر د شرک نه ګناہوں نه پاک وي، محفوظ وي. نو الله وی ک بالفرض و تقدیر پیغمبر چرته شرک وکي نو د پیغمبر اعمال به هم ضایع کیږي. نو چې د پیغمبر اعمال شرک ته نشي ټینګېدی نو زه او تاسو څوک یو چې زمون اعمال به شرک ته ټینګ شي. نو شرک دومره خطرناک ګناه دی چې شرک خپل ځان سره نور اعمال هم ختمي. حالانکه د شرک نه علاوه نور ګناهونه چې دي اعمال نه ختمي، بلکې صرف شرک داسې ګناه دی چې دا ځان سره اعمال صالحه بربادي سوځي. اوس شرک کوم اعمال سوځي؟ اعمال نه مراد مزونه دي، زکاتونه دي، حج دی او دارنګ صدقات دي، نوافل دي، روزي دي. یو انسان بغیر د توبې د دنیا نه لاړ، د شرک کړه په دنیا کې او د توبه ونه کړله، دا ټول اعمال به ضایع کیږي او ختميږي. نو شرک دومره خطرناک ګناه دی چې دا اعمال ځان سره ختمي. اوس هر انسان دې سوچو کی چې یاره چرته ما خپل په ژوندۍ کې شرک خونه دی کړي، بیا چرته دا سینه بغیر د توبې دنیا له لاړ شم او زما چې څومره اعمال دي، مزونه دي، زکاتونه دي، حجونه دي، دا ټول زما برباد شي او ضایع شي. اول خو موږ له دا پکار ده چې موږ شرک وپېژنو. شرک څه شی دی؟ شرک ویل کېږي چې د الله تعالی په ذات کې شریک ګڼل او د الله تعالی په صفات کې شریک ګڼل. اوس موږ چې ویو چې په دنیا کې ټولو نه زیات شرک په عملیاتو کې کیږي. اوس په عملیاتو کې داسې کوم عمل دی چې د قرآن آیاتونه هغه عمل ته شرک وایي؟ ګورئ اوس یو انسان پیر له لاړ شي، حساب کتاب ولا لاړ شي، خاپیرو ولا زنانه لاړ شي او ورته دا خبره وکړي چې زمون په کور کې بې اتفاقی ده او هغه ورته وایي چې ستاسو منې چا پزماکه کې تعویذونه پټ کړي دي. اوس دې پیر ته څنګه پته ولګېدا چې دی وی پتا فلانکی ځای کې تعویذونه شي دي، بل ته وی چې پتا فلانکی ځای کې تعویذونه شي دي. کله دا داوا کوي چې زما ته د دې ځای نه ښکاري، دا صفت خود الله دی. الله تبارک وتعالى ته هر ځای ښکاري، مشرق وي او که مغرب وي، که شمال او که جنوب وي. الله تبارک وتعالى په سورۃ البقره آیات نمبر 115 کې فرمایي، الله وی ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. الله وی چې مشرق او مغرب خاص الله لري دي. کته چرته مخکای التم د الله مخته، یعنی التهم د الله تبارک وتعالى توجه د خپل علم او قدرت سره. اوس دا پیر شیب حساب کتاب والا خاپیرو والا کدا خبرو کی چې زما ته دې ځنه ښکاری، یعنی دې دا وکی چې زه خدای یم، یعنی د خدای صفت ما سره دی، د مشرک ته او تا هم په شرک کې مبتلا کی. یا ورته ک دته خاپیری الوي، یا ورته پیریان الوي چې په د تعویذونه شوي دي او په پلانکی ځای کې دي. نو که دته دا پیریان د هر انسان په باره کې حل وي نو ولې د دا پیریان کني هر چا سره دي؟ دا خو هم د الله صفت دی. الله پاک
په قران کریم کې سورۃ الحدید کې 4 نمبر آیات کې فرمایي چې وهو معکم اينما کنتم. هر انسان ته وایي چې ته کوم ځای کې الله تعالی وایي چې زبې. نو دا خود الله صفت دی چې انسان کوم ځای کې دی هغه ځای کې ورسره الله دی. او دلته کدی وایي چې یاره زما پیری ته پته لګي، زما پیری هغه انسان سره دی، بل انسان سره هم دی. نو دا د الله صفت هغه ته ورک. یا یو زنانه را خاپیرو الله ورته وی چې زه ټیسټونه کوم زما بیماری لیبارټری نه نسی. نو دا ورته وی چې پتا باندې فلا بیماری ده، خاصنګ پته ولګیدله خاپیرو وی. د الله صفت تا خاپیرو لورک یا پیریانو لورک چې دوی وی چې دا فلانکې مرز دی، ځکه چې دا خو د الله صفت ته. الله تبارک وتعالى په سورۃ القاف کې 14 نمبر آیات کې فرمایي چې ونحن اقرب الیه من حبل الورید. زه د مړی رګ نه زیات نږدې یم انسان ته. نو الله د مړی رګ نه زیات نږدې دی. نو آیا ستا د خاپیرې د مړی رګ نه زیات نږدې دی؟ ستا د پیرې د مړی رګ نه زیات نږدې دی چې دوی دا داوه کی چې پتا دا بیماری ده؟ دا ټول خبرې چې دا پیران کوي حساب کتاب په معاملہ کې، استخارې په معاملہ کې، دا ټول شرک دی. دوی ته پته ده چې موږ فراډ کو، موږ دروغجن یو، خو تاسو عقاید خرابوي، تاسو په شرک مبتلا کوي. اوس چې کله دوی دا خبره تاسو ته وکړي پتا تعویذ شه دی، پتا جادو شه دی، او پتا دا بیماری ده زما خاپیرو وي، او تا د خبره رښتیا وګڼله او تا د خبره تصدیق وکړو، نو تا کفر وکړو. واور حدیث مستدرک للحاکم کې یو حدیث دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من اتا عرافا او کاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی چې یو انسان یو کاهن خواله راشي یا د پټي خبر ورکول خواله لورشي او هغه ورته یو خبر ورکی، لکه مثال دی چې تاسو وی چې په پلان کې ځکه پتا تعویذونه شي دا پټ خبر د تا تراکو، یا ورته وی بغیر د سبب نه دی بیماری معلومه کی پتا دا بیماری دا زما خاپیرو وی، او کدا انسان د خبره د خبره رښتیا وغني او د خبره تصدیق وکي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی فقد کفر بما انزل على محمد. وی د په محمد چې نازل شي دی هغه سره د کفر وکړو. اوس په پیغمبر سره نازل شوی دی، پیغمبر قران نازل شوی دی، په قران کې آیاتونه نازل شوی دي. قران کې الله پاک فرمایي سورۃ النمل آیات نمبر 65 کې الله وی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. اے پیغمبره دی خلقو ته وای چې کپزموکو کې اسمانونو کې پټي خبرې دي دا صرف الله ته معلومي دي، الله نه علاوه بل چاته نه دي معلوم. اوس یو انسان دا آیات ووري او د دې آیات ورته پته ولګي، بیا یو زنانه خاپیرو ولا دی زنانه ته وی یا دی سړی ته وی چې پتا منه دا بیماری ده او پتا منه پلانکی ځکه جادو شه ده او تعویذونه شي دي، او دا زنانه یا دا سړی د دې خبرې تصدیق وکي او دی زنانه او دی سړی کفر وکړو. دا حدیث وای ځکه چې دا آیات الله وی چې هیڅ چاته پته نشته او دا وی چې ماته پته ده او ته د دې تصدیق کوي، ته د دې خبره مانی، نو چې ته په دې آیات پوه شوي نو ان شاء الله ته به خاپیرو ولا لنزي، ته به حساب کتاب ولا لنزي، ته به دا جعلی عاملان فراډیان بیمانه خلک چې تاسو مالونه لوټ کوي، تاسو عزتونه لوټ کوي، تاسو په شرک مبتلا کی، نو تاسو به دوی نه ځای. اوس چې کله تاسو په قران پوي دي او د قران درته پته وي او دا آیات درته معلوم وي، څومره خلکو نه جمالونه والي شي دي، څومره خلکو کورونه روان شي دي، څومره زنانو عزتونه خراب شي دي، څومره خلک په شرک مبتلا شي دي، چرته بم په شرک نه مبتلا، چرته بم ستا مال نه خړه کې دي، چرته بم ستا عزت نه خرابې دي. کته چرته په قران پوي دي کوم خلک چې تاسو ته وي چې قران زده کوي دا تاسو لپاره وي چې سبا ته په شرک اخته نشي، سبا ستا عقاید خراب نشي، تا نه مال نه وهل شي، تا د لور او د خور عزت خراب نشي، ستا د خزي عزت خراب نشي. دا خلق تعالی لپاره لګیا دي، دا هغه پکې هیڅ فائدہ هیڅ نقصان نشته، کمال دی ستابه بچ کیږي. دلته ماته یو پنجابی دی هغه وی استاد سودا پښتانه دومره ساده خلک دي، وی ما دوی نه 28 چیلې خورلې او دیسی چرګان، دیسی وړي، غبینه، زعفران، مشک دا سيزونه خو لا پرېږده 28 چیلې ما دوی نه خورلې دي. نو چې ته په قران پوي دي چرته بتانه چیلې چا خورلې و، تا نه بچا زعفران غوښتیو، تا نه بچا مشک غوښتیو. په دې به خبره کو چې آیا د زعفران حقیقت ته کدا دروغ دي؟ ګدړ سنگای شولا، مشک شلو، نور علم نجوم شو،
او دا ځایچی چې جوړیږي سیارې چې لګي په دې ټولو به انشاءالله بحث کوو. او کته چېرته په قرآن پوهېدې نو ستا نه به چا چیلی نه خوړه، نه به درنه چا تور چر خوړه، نه به درنه سپین چر خوړه، نه به چېرته ستا د زنانه عزت خرابېده. ما ته یو زنانه فون کړی، ما ته وی زه به یو عامل لتلم، وی جمعرات لا او 50,000 روپۍ رانه اخیستې وي، وی چې 40 ورځې پوره شوې نو ما ورته وی چې زما په علاج کې خو هېڅ تبدیلي رانغله. نو ما ته وی چې دا زما په وس کې نه ده، ته داسې وکړه غیر مسلمه خواله لاړه شه. وی زه یو بنګي له لاړم او هغه بنګي ما ته ووی چې په تا باندې جادو غلط عمل په ذریعه باندې شوی دی او دا به غلط عمل په ذریعه کټ کیږي. چې کله غلط عمل ګنده عمل را سره وکړو ویډیو یې راله جوړه کړه، بیا یو نیم کال هغه بنګي زه بلیک میل کړم او یو نیم کال را سره زنا کوله. نو ولې؟ ځکه چې ته په قرآن نه پوهېږي، تا ته قرآن پته نشته، تا ته قرآن چا ښودلی نه دی، ته قرآن نه محروم ساتلی شوی. دې ورځې لپاره په دې ورځې به ستا عزت خرابېږي، په دې ورځې به ستا مالونه لوټ کېږي، په دې ورځې کې به ته په شرک مبتلا کېږي. دلته یو بل دی هغه وی ما پکې 3 ودونه وکړل، یو جینۍ راغله وی ډېره ښایسته وه، ما له خوښه شوه، ما ورسره واده وکړو، بیا 100 کاله وروسته مې بله خوښه شوه، هغې سره مې واده وکړو. دا دومره بېایمانه او بېغیرته خلق دی چې دوی له به د یو سړي خور راځي، د یو سړي لور به راځي، دغه بېغیرته خلق دغه حرامیان به په دې مینېږه بیا به ورسره واده کوي. نو معلومه دا شوه چې دا بېایمانه، دا خبیث او دا بېغیرته خلق ناست چې دا کاروبار. بیا ورسره بل راته ووي ما پکې غوا هم خوړل یو نه، او یو ته مې ووي ما تا بیزي خوړلي، بیزو نه خو چېرته بره ته نه تللی، وی غوا مې پکې خوړله. وی دا لا څه کوي زموږ پیر صاحب چې کوم دی پکې اوښان خوړلي. نو اوښان او بیزې غواګانې دا د جادو په کاټ کې نشته، دا تش فراډ دی، دروغ دی، بېایماني ده، بېغیرتوب دی. او دلیل څه پیش کوي چې کله خپله دکانداري کوي دلیل به پیش کوي وی چې په پیغمبر جادو شوی نو ته څوک یې؟ هغه انسان ویریږي واقعي چېرته په پیغمبر جادو شوی نو زه څوک یم؟ ورپسې بله خبره دا خبیث نه کوي چې پیغمبر باندې جادو شوی. پیغمبر ته چا ووی؟ پیغمبر ته معلومات څنګه وشو؟ آیا په دې طریقه وشو لکه دا ته چې کوم خباثت کوي، کله ځایچي جوړوي، حساب کتاب کوي، پیریان ووي، خاپري ووي، پیغمبر ته د دې په ذریعه باندې الویلی شو؟ نه، پیغمبر ته په بله طریقه الویلی شو. بیا پیغمبر علاج څنګه کړی؟ نو خبیثه پیغمبر چې کوم علاج کړ دی ته هغه علاج ولې نه ښایي؟ ځکه نه ښایي چې بیا ستا دکانداري خرابېږي. دلته یو ځای کې یو ملا دی، هغه له چې کله دم لځي هغه یو مثال پیش کړي، ویاره جي د ملا عثمان شاګردانو په مدرسه کې او ملا عثمان ولګېده، وی آیت الکرسي وویل او په لوټه یې چوف کړل، هغې کې اوبه راغلې، ټولو طلبه ورسره اودس وکړو. بل ځل بیا اوبه نه وي، ملا عثمان نه و، طلبه آیت الکرسي وویله خو لوټه کې اوبه رانغلې. نو طلبه په سهار باندې ملا عثمان ته ووي چې مونږ جي بیګا اوبه نه وي او مونږ آیت الکرسي ویله خو اوبه رانغلې وي لوټې ته. بیا هغه ورته وي آیت الکرسي هر جاله ورځي، خوله د ملا عثمان غواړي. داسې قیسې جوړې کړي دي. څه مقصد دی؟ مقصد دا دی چې تاسو که په ځان من چېرته دم اچوئ دا به نه کېږي. مونږ لکه ځان ته اشاره کړي چې دمون والا مونږ یو، زمونږ خوله کې تاثیر دی، دا ټول دروغ دی. قرآن دی چا د پلار نه دی، ځان من په خپله دم اچولی شئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیرت ته مونږ ته دا معلومیږي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ځان په خپله دمو، او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فعل، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام قول دا مونږ لپاره دلیل دی. انشاءالله نورې خبرې به ورسره کوو. الله پاک دې مونږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.